أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 38 درس دے مخکې درس کې موږ دا خبر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د 24-25 سالو په عمر کې شانو د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په مال باندې تجارت شروع اوس دې درس کې موږ دا خبره کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره څنګه وشو. خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا په قریشو کې ډیر زیات د لوی حسب نسب ولا زنانه او د دې د پلار نوم و خویلید. دا زنانه چې وا دا ډیر د شرافت ولا زنانه و. د دې مخکې د دې دوه خوندان نور وفات شوی مونږ ویلو لکه د یو سره واده شوی د غینه بعد به د بل سره واده وشو او غم تی وفات شو. نو په دې دوران کې تقریبا د دې عمر 40 کال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر هغه 25 سال تقریبا 15 سال په مینز کې فرق د دې دوه په عمر کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوان او دا عمر رسیدا و ولیکن دغه باوجود دې ته خطبه ډیر راتلې مطلب د نکاح پیغامات به ور ډیر زیات راتلل. دا په خپل مالدارم و ولیکن دې په ویل زنور نکاح نکوم او ترونو به هم دا نه برداشت کوله پلار به نه منله بس دا مون په نکاح باندې نو ورکو. یو ځل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې مال حواله ک هغه ورله تجارت کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کرامات او دغه کوم خصوصیات هغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په خپل سترګو باندې ولیدل. ته وګوره ملائکه ور سره را رواني هغه په سورې کوي د غلامانو سره څومره شفقت کوي. نو دې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر سیواش په زړه کې مینه محبت پیدا شو. نو دا راولګي د پخپله د دې یو خوږه ملګری و د غینوم نفیسه بنت منیه یا نفیسه بنت منیه چې دا د یعلا بن منیه تمیمی خور و. دا خدیجه راولګي دا هغه ته ویل چې تلاړ شه او سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم باندې ما وړاندې کا زما باره کې خبري ورته وک. نو دا لاړه د خزي لګي تکړه مې دي خبرو دا زر دی پیغام رسول ته ډیره زیاتې تکړه. دا لاړه نبی رسول الله خوا کې کیناسته. نبی رسول الله ته یا محمد هل لك ان تتزوج یې داسې ورته ویل چې ته نکاح ترې څه شوق کیږي یا داسې ورته ویل یا مالک الله تتزوج ستا 25 سال عمر شه نکاح ولې نه کوي. داسې انداز کې ته پوښیو یا شوق لري چې نکاح وکړي یا ولې نکاح نه کوي. نبی رسول الله ورته وی چې نکاح پیسې غواړي په غي باندې مال لګيږي او زما سره دومره پیسې شته دي نه چې زه په غي باندې ولګم نو زه څنګه نکاح وکم. دا بیا ورته وی هل لك فی الجمال والمال والنسب استاد شوق کیږي چې داسې زنانه سره ته نکاح وکړي چې هغه د جمال والا هم وي د مال دولت والا هم وي او د نسب والا هم وي. او دا خبره مشهوره خبره ده چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په حسن او جمال کې ډیره زیاته و ډیره حسینه و ځکه د لوی خاندان نو. نبی رسول الله هغه دا به څوک داسې چې لکه مال دولت امر سره سیوي جمال وي نسب ارسي برابر وي او بیا زما غوندي کسر هغه نکاح کول غوړي دا به څوک. نو دا نفیسه ورته وي دا سیده خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ده. نبی رسول الله ورته وي هغه به ما سره څنګه واده وکي زه ډیر د مال او د جیداد وغیره نه کمزور یم. اخو ډیر لوی خاندان ولا ده
هغې سره مال دولت هر څه ډېر دي. دا نفیسه ورته وایي ته صرف او یا نه وکړه، که ته احتیاج لري به زه ذمهواري اخلم که نه. ګوره څرنګه ترتیب چلی ښه. په دې کې موږ ته یو طریقه مو ښودله چې کم سے کم د ښځو نه چلیات کې ګوره دې دا ونه ویل چې لکه مثال په طور د هغې طرف نه پیغام ما راوړی، بلکې څه وایي زه ذمهواري اخلم که نه، زه تاله کوم دا نکاح. نبي علیه السلام وایي بلکل چې ته کولی شي. نفیسه لګیا شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خدیجه الکبرا د نکاح په باره کې یو خبل خو پیغامات شروع کړل. نبی علیه السلام ته دا خبره ډېره زیاته خوښه شوه، هغه راولګي د خپلو ترونو ته ذکر کړه. نو د هغه سره په دې کې ترونه ملګري شو، ځکه چې هغه لوی خاندان والا و. هغه ویل چې لکه داسې یو لوی والا خاندان والا زنانه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غاړه ږدي. نو دوی راولګېدل، یو طرف او بل طرف نه خبرې شروع شوې. نو نبی علیه السلام سره تره ابو طالب هم لاړی او بل تره حمزه رضی الله تعالی عنه هغه هم ورسره لاړی. بعضې وایي چې نه زبیر ورسره لاړی، دا هم د نبی علیه السلام تره و. خو تاریخي روایتونو کې داسې راځي چې خطبه د نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب وویله، او دا د هغه وخت رواج و. 4 طریقې د نکاح وي، هغه 3 طریقې ډېرې زیاتې بدترینې طریقې وي، او یو پکې دا 4مه دا طریقه ده کوم چې اوس کوم ترتیب باندې نکاح کېږي. غوره خلکو به داسې ترتیب باندې نکاح کول. هغه 4 طریقې هغه ډېرې بدترینې دي. هغه د لوټ دویلو نه دي، که بیا خیر د چا دغه خواهش زه به ته داسې به ته ووایي، خو هغې ته ضرورت نشته. نو شریعت هغه یوه باقي پاتې کړه، کومه چې ابو طالب هم خطبه وویله، د هغې نه بعد مهر وغیره مقرر شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم له نکاح وکړه. نو په دې کې بهترینه طریقه دا ده چې اول به سړی لکه مثال په طور مهر ولیکه، دومره به مهر ورکوي، دا شی به ورکوي، دا پلانکي لورو ده وغیره، داسې ترتیب باندې، او خطبه به ووایي اول او وروستو به نکاح وتړي. داسې ترتیب به خطبه اول ده، داسې ترتیب به نه کوي لکه چې اول نکاح میکاح وتړي د هغې نه وروستو څوک خطبه وایي. دا خو به داسې شي لکه چې یو سړی منبر ته وخیږي او اول بیان وکړي او بیا وروستو خطبه وایي، بیا راکوشي. داسې ترتیب به نه کوي نه. اگر چې بعضې خلک کوي نو دا غلط طریقه کوي. نو ابو طالب خطبه وویله، د بل طرف نه د خدیجې رضی الله تعالی عنها تره عمرو بن اسد چې کوم د خویلد بن اسد ورور هغه راولګېده، هغه د خدیجة الکبرا طرف نه ولي وګرځېد، ځکه په دغه وخت کې د خدیجة الکبرا پلار خویلد وفات شوی. نو ټوله ذمهواري چې کوم دغه تره ته و هغې ولي و. دې دوران کې چې کله نکاح یې وتړله نو په مهر کې 100 اوښان مقرر شو چې دا به ورکوي. نو هغه دوران او 100 اوښان نه ډېره مشکله مو، خو بهرحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترونو دا ذمهواري واخیسته چې بلکل دا موږ ورکوو. نو 100 اوښان مهر مقرر شو او هغه نکاح یې وتړلی شو. بیا د هغې نه وروستو د خدیجة الکبرا رضی الله عنها فضایلو کې به موږ وایو، خو د نبي علیه السلام او د خدیجة الکبرا زندگی ډیره زندگی تیره شوه، ځکه چې نبی علیه السلام د 25 سال عمر کې و او 40 سال عمر کې د نبی علیه السلام ته نبوت میلاو شوی او تقریبا د نبوت په 4م یا 5م کال باندې دا وفات شو. تقریبا 20-21 سال عمر د خدیجة الکبرا سره تیر کړی، ټولو کې زیات عمر د دې سره تیر کړی. یو خبره دا وه. بل پکې دا و چې دا د دې خصوصیاتو موږ به انشاءالله فضایلو کې هم وایو چې د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها په زندګۍ کې د هغې په ژوند باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بله ښځه نه ده کړې. دا د هغې فضیلت به وروستو وایو انشاءالله. دلته یو مسله پکې دا راله چې نبی علیه السلام نکاحونه ډېر کړي. اولنی نکاح د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره و. په هغه دوران کې 100 اوښان مهر دا لوی مهر دی، او قرآن هم وایي په تاسو باندې دا ګناه نشته، دا الزام نشته چې تاسو ډیر مال مقرر کړئ او بیا هغه په مهر کې ورکوئ، خو لیکن مهر داسې ورکه چې د هغې د وجې نه مثال په طور په خوله مقرر کول دي، یو ادا کول دي. هغه مهر مقرر که چې کوم ته ادا کولی شي، د خولې مقررول دا مهر نه دی، ځکه دې باره کې الله رب العالمین وعده اخیستې په خپله باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا 11 ودونه کړي وو. په دې کې ملحدین را لګېږي، کفار را لګېږي، د هغوی ملګري چې ستاسو پیغمبر څو هغه ډېر نعوذ بالله هغه ډېر زیات خواهش پرستو، ځکه هغه ودونه ډېر زیات کړي. نو د هغې په جواب کې موږ دا جواب ورکړو هغوی ته
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خواهش پرست نو بلکې دغه ډیر زیات حکمتونه دي. ورټولو نه اول جواب موږ دا ورکو چې بس هغه د الله خو د الله خو پیغمبرو چې الله رب العالمین ورته کوم اجازه کړي او دغه د اجازه نه بغیر کاری نه دی کړي، بس دا د الله خو ولې دین مخکې د انبیاو چې کوم دی دینم ډیر زیات بیانې وي. ځکه د یو آیات نه معلومیږي، یو روایت نه معلومیږي چې سليمان علیه السلام یو ځل قسم وکړ نو چې هغه لاړې نو د سلو بیبیانو سره هغه یو ځایوالی وکړ. دین معلومه شو که هغه وینځي که بیبیانې نو تقریبا سل د هغه سره په یو وخت کې په آن واحده کې دې ته سړی وګوري. نو لهذا دا تعلق د خواهش سره نه لري. یو بل جواب د دې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې بیبیانې ډېر ودونه په دې اعتبار سره هم کړي چې په دې کې حکمتونه او حکمتونه ډېر زیات وو. خو د ټولو نه بهترین حکمتونه یو څو دي. یو حکمت پکې دا و چې نبی علیه السلام کله کله نکاح د دې دپاره کړي چې د یو انسان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر احسانات نو د هغه د رضا کولو دپاره نکاح کړي د هغوی د خاندان سره د چا لکه د ابوبکر صدیق پر رسول الله ډېر احسانات نو نبی علیه السلام راولګېد د ابوبکر صدیق د لور سره نکاح وکړه. د دې د وجې نه په عربو کې یو عادت دا و چې هغوی به د زوم خیال داسې ساته لکه د خپل بچي، بلکې د خپل بچي نه زیات خیال ساته. اوس دوران هم تقریبا چې دغه ماحول دی د زوم خیال خلک ډېر ساتي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د مینې او د محبت زیاتولو به طور احسان د ابوبکر صدیق د لور سره نکاح وکړ. دغه شان کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اعتبار سره نکاحونه کړي چې نبی علیه السلام ته په طور خرفتنو تقریبا 600 کاله چیرته چا دعوت نه چلولې، چیرته نبی نه راغلی، نو هغه چې کله دا دعوت چلاو دغه سره مرګري ختمېدل، نو هغه په دې واسطه باندې د خلکو مختلفو خاندانونو کې هغه نکاحونه وکړل چې د هر یو خاندان زما سره څه نه څه مینه محبت پیدا شي. نو هغوی ته به لږ په اسانۍ سره خبره ورسېږي. کله کله داسې ترتیب راغلی. کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حکمت هم نکاح کړې ده چې لکه په یو زنانه باندې داسې احسان کړی لکه یو زنانه د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان لور ده. هغه لاړه حبشو ته د خپل خاون سره هجرت وکړو. د خاون نوم عبید الله بن جحش. هغه چې هلته لاړه دې باره کې دوه رایګانې دي. یو رای دا ده چې دی نصراني شه او د نصرانیت نه بعد د دې خپل ښځې ته مو ویله چې تم نصراني شه، دواړه به دین نه واوړو او بس څه به شو د اسلام به پرېږدو. خو هغې وویله چې نه، ما داسې کلمه ویلې ده چې زما بدن کې سای زه هغه نشم پرېښودلی. د ابو سفیان لور ده. نو هغه نصراني شو، هغه د هغې نه وفات شو. خو لیکن چې سړی وګوري نور روایتونو ته دې نه معلومیږي، ځکه د یو لفظ د وجې نه خلکو ته لږه خطایي راځي چې هلکه مطلب هغه هلاک شه او مړ شه. نه، هلکه لفظ د وفات دپاره هم راځي. لکه سورې مومن تقریبا 34 آیات کې الله رب العالمین د یوسف علیه السلام کې وایي، الله رب العالمین وایي یوسف علیه السلام ما خلکو ته پیغمبر راولېږه او حتی اذا هلکه تر دې پورې چې یوسف علیه السلام وفات شو قلتم لن یبعث الله من بعدی رسولا. نو هلته هلکه لفظ په معنا د وفات سره دی، ولې یوسف علیه السلام هم مردد شوی نه دی. نو که دغه معنا واخیستلی شي، که دواړه معنی واخیستلی شي، که نصراني شو نو ام ښځې ډېره لویه بهادري ورکړه چې هجرت یې وکړو، پردي ملک کې تنې تنها پاتې شو. ولې نصرانیت سره نکاح ختمه شو، ختمه شو، نکاح ختمه شوه، هغه تنې تنها پاتې شو، خاون یې پرېښوسته، خو لیکن ایمان نه ونه وړېده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ولېږه نجاشي باچا ته چې دا ماته په نکاح باندې واخله. ولې دا دومره بهادر زنانه ده چې دې سره د دې خپل ایمان احساس نور هم سیوا شي. لکه یو لویه وسیلې ورکوله. یا خاونې وفات شو نو بیا هم تنې تنها پاتې شوه، بې خاونده پاتې شوه، بې کوره پاتې شوه، بې کلي. نو یو به مو ته پیغور کوي، بل به هم پیغور کوي چې ته ګوره تا څه شي سپېره شوي. نو نبي علیه السلام پیغام ورولېږه نجاشي باچا ته. نو نجاشي باچا راولېږي د 400 دیناره چې تقریبا 4000 درهم ته جوړېدل. دا یې د هغې په عوض کې مهر ادا کړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هدیه کې ورکړه. نو د دې د وجې نبي علیه السلام د مختلفو خلکو سره څه کړي، مختلفو زنانو سره نکاحونه کړي دي. که تاسو وګورئ په دې ټولو کې چې ځوانه زنانه وه هغه صرف خدیجه هغه څه وه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. دې نه علاوه څه وینځې وي، څه کونډې وي، نبي علیه السلام به طور احسان کول، که به طور خواهشات یې کول، نبي علیه السلام نه خو هر چا قرباني کولې.
بهترین ودونه به کړی وي د هغه زنانو سره چې هغه څه باکرې وي پته ولګېده چې دا بنا بر خواهش نه دا یو مسله راغله بهرحال کله چې نبی علیہ السلام د خدیجه الکبرا سره نکاح وشو نو ما ویلو چې د خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها څخه فضایل به وایو په فضایلو کې ټولونه اولنې فضیلت د خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې اول نمبر بیبی ده د دین مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم واده نه دی کړی او قانون دا ده چې ټولو کې بهترین بیبي د انسان لپاره هغه چې دغه سره اولنې ملاقات راشي اولنې راز د انسان کولاو شي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنې بیبي و بل دویم فضیلت دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه بچی شي دي نبی له سلام کله کله ویل ول زما دغه سره زکه مینه ده چې دغه نه مال الله اولاد را کړو نو دغه څلور لوریانی او دو زامن اولنې بچی دغه نوم مقاسم دي د وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم کنیتم ابو القاسم نبی له سلام اول کې منم کړو چې تاسو ابو القاسم نوم ځان د اسم کنیت مګ ځان لپاره اگر چې بیا رستو بعض علما ذکر کوي چې رستو بیا سړی ابو القاسم کې خودل شي دای اولنې زیو اولنې بچو چې کله دا د دوو کالو شه بعض علما ذکر کوي واتو کالو خود دوو کالو چې شنو دی وفات شه دنیا نه رخصت شه بیا بلوریانو کې دویم بچی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شه او اولنې لوري پیدا شو هغه سیده زینب رضی الله تعالی عنها و د ټول نو مشر ورو دویم لوري رقیه رضی الله تعالی عنها او دریم فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها څلورم ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او د دین ورستو کله چې نبی علیہ السلام مدینه ته بیا هجرت وکړو نو تقریبا نبی علیہ السلام هغه کوم وینځ چې ورته مقوقس باچاره لګلی و ماریا د غین یو زوی پیدا شه هغه برست راشي ابراهیم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ ته نږدې دوران وزکه چې هغه تقریبا 12 میاشتو عمر کې وفات شه او د غین شپږ میاشتې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شه نو غیر د سپینګری خلک چورته وای د سپینګری بچو د دې وجنه سپینګری بچی ډیر زیات ګرانی نو هغه چې کله وفات کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات وجړل صحابه کرام را لید الله رسول الله خو تاسو هم جاړي او د الفاظ ول ان بفراقك يا ابراهيم لمحزنون اے ابراهيم ته دنیا نه روانه زمنګ د زړه نه در سره وختي ويږي او ابراهيم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږه مبارک کې سلګي وهلي نو نبی رسول الله ور سره جړل صحابه کرام مو جړل نبی رسول الله ویل هغه جړه چې د سترګونه بهيږي ولیکن چې ور سره نه د رحمت ته د هر مسلمان په زړه کې او چې دغه شان جړانی د په زړه کې رحمت نشته او چې کله چیغي ور سره نو دا جهالت ته دا رحمت نه بهرحال دا رستنی خبره وا د دې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها دویم زوی او د لوریانو نورستو چاو شو دغه نوم عبد الله او د دې عبد الله نور نومونو یو نوم طیب او بل نوم طاهر نو لہذا طیب او طاهر ځان نومونه نه دي دا بلکې د دغه عبد الله نومونه دي دا ورته نبی صلی الله علیه وسلم ویل بهر دینه بعد کله چې الله رب العالمین خدیجه الکبرا له بچی ورکړه نو دای بهترین فضیلت شه بل یو فضیلت د خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها دا چې دې ته د اسمان نه د الله رب العالمین د طرف نه سلام راغلی الله رب العالمین دې ته سلام را لګره نبی رسول الله ناس دې سره جبرئیل رااله او نبی رسول الله ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین په خدیجه الکبرا باندې سلام وای او زما د طرف نه ورته سلام وایا نو رسول الله به سلام وای جبرئیل به سلام وای او الله رب العالمین خدیجه الکبرا ته سلام راولېګا دا د دې خصوصیت الله رب العالمین نور زنانو ته په دنیا کې سلام نه لګلې دریم فضیلت دا چې جبرئیل ورته ویل وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صحب فيه ولا نصب د بخاری روایت ده دغه سلام سره سره ورته ویل چې دی خدیجه الکبرا ته د داس یو کور زیر ورکا چې کور د ملغلرو نه جوړ دی نه پاغه کې شور شته او نه پاغه کې ستړیواله شته په دنیا کې شور شغرب وغیرہ راغلی را بشي والته دا شور نشته بل فضیلت دا
د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اول مؤمنه على وجه الارض بعد رسول الله په مخ د ځمکه د نبی علیه السلام نه پسې چې اولنی مسلمان راغلی هغه خدیجه الکبرا وه. دینه مخکې اسلام بل چا نه دی راوړی، اولنی اسلام دی راوړی. لہذا دا د بل ډیر زیات لوی فضیلت شه. دې د وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم به ډیر زیات صفتونه به کول، ځکه دا اوله مؤمنه ده په اسلام کې او اوله شهیده په اسلام کې سمیه ابي رضی الله تعالی عنها ده. الله دې په ټولو باندې رحمتونه راولي. که تاسو وګورئ د فرعون په کور کې یو زنانه وه چې د فرعون په دربار کې هغې ته شهادت اول ملاو شوی، ماشطه. هغه زنانه ماشطه معنا څه؟ خته منځونکې. نو دې زنانه به هم د فرعون په کور کې چې کومې زنانه وي د فرعون د هغوی چې کومې زنانه وي هغوی له به دې اختګ منځول، دې ته اولنی شهادت ملاو شوی. لہذا زنانو کې چې کله ښه تربیت وشي، اسلام پکې راشي، نو د زنانو ډېر غټ لاس دی په اسلام کې. نو دا اولنی مسلمان وه. دا د دې څه شی بهترین فضیلت و. بل یو فضیلت دا و، ما مخکې م لږ وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په عمر کې په دې بند نه ده راوستی. ځکه چې بند چا بندې راشي نو کم سے کم د هغې زړه ته څه تکلیف رسېږي. دا تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم دې له نه دی ورکړی. د دې په ژوند باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بله بند نه ده راوستی. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي، د بخاري او مسلم روایت دی، وایي نبی علیه السلام به د خدیجة الکبرا بار بار تذکرې کولې. وایي ما ته یو ځل ویل چې دا څنګه چل دی، بل څوک شته دی که نه بس صرف همدغه یو خدیجه په دې دنیا کې ته ښکاري څوک نور نشته دی. نبی علیه السلام فرمایل انها کانت وکانت، خدیجه خو خدیجه وه، خدیجه خو خدیجه وه. دغه شان یو ځل عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي، دا هم د بخاري او مسلم روایت دی، وایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره بیبیانې وي او ما په هغې کې د څه کړی دی، غیرت کړی دی، نو هغه صرف خدیجه ده، سره د دې نه چا موجود نه ده. ځکه چې نبی علیه السلام به د هغې ډېر زیات صفتونه کول، نو ما له به په دې باندې ډېر څه راته غیرت راته. او دا خامخا د بنو یو خپل راز په دې خپل منځ کې. نو یو ځل وایي نبی علیه السلام ناسو، د خدیجې رضی الله تعالی عنها خور راله، حاله بنت خویلد ده. نو چې هغه راله د هغې اواز یې واورېده. نو عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي، وایي نبی علیه السلام ناڅاپه وویل چې اللهم حاله، دا خو د خدیجې خور راله حاله، او د دې اواز بالکل د خدیجة الکبرا شانته نو داسې او تر شو راپاڅېد، اواز به ډېر خوږ ولګېده. عایشه رضی الله عنها فرمایي، دا هم د بخاري روایت دی او مسلم کې مشته، وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې مړ څه عجیبه ښه حالت دی ستا، د خدیجې خور راله و تا داسې دغه شوې ګډوډ شوې بدل شوې، په تا څه هیئت بدل شو ستا، خو څوک بس د قریشو یو زنانه وه زیړ وښکي وو. نو ښځو کې خو دا دغه شته که نه، دا یو خپل یو خصوصیت دی پکې. خو څوک بس یو بوډۍ ښځه وه او زیړ وښکي وو، د هغې نه زه غوره یم او د هغې نه مال الله فضیلت هم ډېر راکړی او بس لګیا شو خپل صفتونه ته شروع کړ. دا د ښځو یو خپل فطرت دی چې خدیجه داسې، عایشه صدیقه رضی الله عنها داسې کوي چې هغه د ټول امت مور ده. خیر د اوسنو زنانو نه به زه هم ګیله کول داسې لږ زیاتې به وي. نو دا حدیث بل خبره کې دا راځي، علما ذکر کوي چې دا حدیث دلیل دی په دې خبره چې د عایشې صدیقې فضیلت په ټولو زنانو باندې دی. وایي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انکار ونه، دا یې ونه ویل چې نه تعالی فضیلت نه دی حاصل شوی، ځکه هغه نبی علیه السلام سره د ماشومتوب نه د علم په مرکز کې لوی شوی ده. بهرحال د بېله خبره ده. نو یو فضیلت یې دا و. بل فضیلت د هغې کې دا و چې الله رب العالمین د خدیجة الکبرا سره رسول الله مالدار کړی او الله رب العالمین قرآن کې وایي ووجدک عائلا فاغنا، یا د الله رسوله ته فقیر وي، ته بېماله وي، ستا سره مال دولت کم و، فاغنا نو ته یې مالداره کړې په مال دولت د خدیجة الکبرا باندې، او بې تپوسه ورته باچهت میلاو شو. اول په خپله تاجر و چې کله نکاح وکړه بس دی په کور باندې چې خدیجه ورته وایي اوس تاجران ګوره، بس تاجران به راوسته او مال به ورله ورکاوه، بیا ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف حساب کتاب کوه، بیا د کور مالک شي. دا الله رب العالمین ورله دا ډېر زیات کمالات خدیجة الکبرا له ورکړي. اوس د دې نه بعد تقریبا چې اوس مونږ خبره کې ډېرې مخکې ویوړې، ولیکن مونږ به واپس خپل ځای له راځو. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا 35 سال شو، 10 کال عمر یې د خدیجة الکبرا سره تیر کړ. د دې نه بعد کعبة المشرفه
د هغې جوړول او د هغې واقعه به وایو ان شاء الله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة